بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. کیډټ زین العابدین یم او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن تاسو مخاطب یم. ملګرو دینه مخکې مونږه د لوکل اینډ سپیشل لا په مختلفو اکټونو باندې باس کړی. مونږ پکې پولیس اکټ 2017 شروع کړو. هغه بیا مونږ په نیمه کې پرېښود. ملګرو پکې د نورو اکټونو متعلق خبره وکړه. بیا هغې باندې مونږ ویډیوګانې وکړې. اوس بیا دوباره پولیس اکټ کې چې کوم ریکروټ کورس کې زموږ سره کم دفعات دي پای کې زموږ سره کم دفعات پاتې دي، پای کې یو مزید یو 2 دفعات وایو کم چې دفعه نمبر 45 او دفعه نمبر 77 ده. دا خبره یاد ساتل پکار دي چې په پولیس اکټ 2017 کې په دفعه 45 کې هم دا خبره را چې گورنمنٹ منصبداروں کو پولیس کی مدد ہو، جبکہ د پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل نمبر 34 کی دا خبره ده چې گورنمنٹ منصبداروں کو پولیس کی مدد ہو. گورنمنٹ منصبدار څوک دي؟ گورنمنٹ منصبدارو سرکاری ملازم ته ویل کیږي. سرکاری ملازمو د 45 پولیس اکټ 2017 کې دا خبره کی چې کم وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو، د دې یو جماعت دی، یو کارپوریشن دی، یا د دې صوبائی یا وفاقی ګورنمنټو قایم کړی شوی یو اداره ده. صوبائی ګورنمنټو یا وفاقی ګورنمنټو یو اداره قایم کړله، یا داسې اداره ده چې په هغې باندې د صوبائی یا د وفاقی ګورنمنټو کنټرول دی، یا صوبائی ګورنمنټ یا وفاقی ګورنمنټ د هغې نه څه فایده ده. یا دین علاوه تحصیل یا ټاون یا کینټ ایریا چې کومه ده د دې یو افسری سرکاري افسری او هغه وی چې زه خپل فرایض انجاموم، مطلب زه خپل ډیوټي کوم، ما ته په دې ډیوټۍ کې څه مسله پیښیدی شي، خلک ما ته بلوه کیدی شي یا ما ته څه احتجاج کولی شي، نو په هغې صورت کې به دا بره چې مونږ کوم خبرې وکړې دغه افسر دی دی به څه چل کی، دی به د پولیس نه مدد طلب کی. پولیسو ته به وي چې پولیس ته به درخواست کی چې زما د سیکیورټي لپاره زه د خپل فرایض انجاموم، خپل سرکاري کار چې ما ته کوم واله شوی دی هغه زه کومه، پای کې ما ته دا مسله پیښیدی شي، لہذا زما د مدد وکړي شي. نو دا پولیس آفیسر چې کوم دی دی له به مدد ورکي. اچھا دینا علاوه که دا کم مونږ بره خبره وکړه د پولیس آفیسر چې کوم دی دوی له امداد ورنکو، دا کم آفیسر چې مونږ خبره وکړه پولیس ته د مدد دپاره درخواست وکړو، پولیس هغوی له مدد ورنکو، نو بیا به څه کي، بیا به دا کم افسر چې کاروایي کی، کم سرکاري افسر دی، دی به څه کی، دی به د خپلو افسرانو په ذریعه باندې د ده نه چې کم په خپل ډپارټمنټ کې کم بر افسران دي د هغوی په ذریعه باندې به دا مسله د ډي پي او صاحب په نوټس کې راولي. ډي پي او صاحب ته به وایي چې دغسې کار شروع دی، دا فرایض دا افسر چې دی دی خپل فرایض انجامي او د پولیس مدد نه ورکړي، نو ډي پي او صاحب به بیا څه کي، هغه له به مدد ورکړي. او که فرض کو ډي پي او صاحب هم هغوی ته مدد ونه رسو، نو بیا به څه کي، بیا به معامله د ضلع ناظمو د هغه په نوټس کې راولي او د هغه په ذریعه باندې به بیا دا مدد ورکولی شي. بیا د هغې طریقه کار چې کوم دی ضلع ناظم ډي صاحب ته وي، ډي صاحب ډي پي او صاحب ته وي، په هغه ترو باندې بیا مدد کېږي. په دې کې دا یاد ساتل پکار دی چې په دې کې کوم مدد راځي، په دې کې پولیو ډیوټي هم راځي. پولیو ډیوټۍ لپاره چې کوم پولیس آفیسر چې کوم دی دا طلب کې هغوی سیکیورټي کی. دین علاوه الیکشن ډیوټي هم په دې کې راځي. الیکشن چې کله کېږي، پولیس چې کله سیکیورټي لپاره غواړي چې دومره دومره پولینګ سټیشنې به وي، د هغې لپاره به دومره دومره نفري پکار وي. یا د پولیو خبره مونږ وکړه چې زموږ سره په دې علاقه کې دومره ټیمان دي، دومره پکې ورکران دي، د هغوی دپاره بیا ډي پي او صاحب ته چټۍ کړي، ډي پي او صاحب متعلقه تاڼې ته لیټر کړي او هغوی له څه کړي، مدد ورکړي. دین علاوه درنه چې کومه ده یا جلسه جلوس چې کوم دی یا د غیر قانوني تجاوزات چې کوم خټاوي دی لپاره چې دا کوم پولیس طلب کی، دا ټول تقریبا په دې کې راځي. د دې دفعې لاندې دغه ورکي مدد ورکي پولیسو. دا د 45 زموږ سره کوم چې ګورنمنټ منصبدارو
خو پولیس کی مدد ہو مطلب دا سرکاری مونږ چې کوم خبرو کړه وفاقي ګورنمنټ یا صوبایي ګورنمنټ هغه یو حصه یا هغوی ته سفیده ورکړي یا د هغوی یو قایم شوی جومات وي هغوی ته د خپل کار د کولو دپاره د پولیس ته مدد ضرورت وي نو پولیس به هغوی له څه کوي مدد ورکړي که مدد نه ورکړي نو دغه محکمې والا به د خپلو افسرانو په ترو باندې مسله د ډي پي او صاحب په نوټس کې راولي فرض که ډي پي او صاحب هم مدد ورنه کړي نو بیا به د ضلع ناظم چې کوم د هغه په نوټس کې راولي پای کې بیا مونږ وایو چې پولیو الیکشن ډیوټي درنا جلسه جلوس وغیره دا چې دا پکې شامل دي اچھا دین بعدو زمونږ سره په پولیس ایکټ 2017 کې دپه 77 ده دپه 77 کې څه دي سزای اور تحقیقاتو مطلب انکوائری کول دي پولیس چې کوم دغه هغوی له سزا ورکول دي دا خبره یاد ساتل پکار دی چې په پولیس آرډر 2002 آرټیکل 113 کې په هغې کې هم څه دي سزای دي دا چونکې اوس د کے پی کے لپاره ته دا جدا شوی دی پولیس ایکټ شوی دی دا 2002 آرډر کې دا خبره تقریبا وی نو په هغې باندې بحث کوو په دې کې دا خبره کی چې نور کم قوانین چې فلحال لاګو دي که په د هغې نه علاوه چې د پولیس لپاره کم رول جوړ شوي دي کم ریګولیشن دي د هغې تخت چې کوم دی پولیس افسر لا دا سزاګانې ورکولی شي هغې سزاګانو باندې بحث کوو خو چې نور کوم نافذ الوقت قانون دی د هغې نه علاوه چې د پولیسو لپاره کوم رول جوړ شوي دي مطلب پولیس رول دی چې پای کې د پولیسو لپاره کومه سزا مقرر ده نو د دې تختو پولیسو له کومه سزا ورکولی شي موقوف کولی شي موقوف څه ته وي موقوفو برطرفي ته ویلی کېږي یا برخاستګي مطلب مکمل د نوکرۍ نه ختمول لرې کولو یو موقوف دا سزا ورکولی شي جبری ریټایرو مطلب بزور ریټایر کرنا چې دې داسې څه دغو کې جرم وکړي یا په ډیوټۍ کې غفلت کوتاهي وکړي افسرانو ته پته ولګي چې دی د دې ډیوټۍ قابل نه دی نو بیا چې د هغه کوم ګورنمنټ سره کومه نوکري کړي د هغې حساب کتاب وکړي شي او جبري ریټایر کړي شي هغه دین علاوه رتبه یا تنخوا مې کمی رتبه مطلب پرس کو یو سړی تاندار دی نو چې ریورشن ولو کې اولداري کې یا سپایي کې یا دغسې مطلب د خپلې عهدې نه واپس راوسته دي تنخوا مې کمی تنخوا ولا کمول دي الاونس چې کوم دی په هغې کې کمی راوسته دي بله سزا څه شوه رتبه یا تنخوا مې کمی بل نمبر کومه سزا ورکولی شي بل نمبر تنخوا جرمانه ده مطلب په هغه باندې څه نقد رقم ولګولی شي چې دا د هغه نه وصول کړي شي جرمانه کی صورت میں دا چې دا جرمانه اکثر لګي خو دا خپل کم د فایلي دغه پولیس افسرو دا په هغې کې لګي دې کې بیا مسلې اکثر جوړېږي وروسته پروموشن کې یا نور څه دغه هغې باندې بیا چېرته بحث کوو انشاءالله بل اخري نمبر سزا کومه ده ملامتو دا تقریبا معمولی سزا ده کم د ټولو کمه سزا ده دا خو دا هم په سزاګانو کې شمار ده دا ملامت څه ته وي ملامت اصل کې برا بلا کہنا ډانټنا بد رد چې ورته ویلي افسر یو کس غلطي ملطي کړي افسر ورته ځان ته پیش کړي راوی غواړي نورې سزاګانې دا بره سزاګانې چې دا ورله ور نه کړي خو د هغه آینده د دغه قسم غفلت د بچ کېدو دپاره هغه په راه راست راوستو دپاره چې دی خپله ډیوټي ټیک کړي د هغه پای کې د هغه د جان مال هم پیدی او د عوام هم پیدی نو د هغه د ټیک کولو دپاره ورته اکثرو غوسه را غوسه وکړي وکارېږي ورته نو دغه ته څه ویلی کېږي دغه ته ملامت ورکولی کېږي دا د په 77 په دې کې دا ذکر هم په اخره کې دی چې د دې نه علاوه ورته چې کوم په رولز ریګولیشن کې کومې سزاګانې مقرر دي د دې نه علاوه ورته بل هم څه سزا ورکولی شي دا پولیس افسران د هغه کوم سینیر افسران چې کوم دي دا نننی ویډیو و زمونږ کوم کې چې مونږ د پولیس ایکټ 2017 دوه دفعې ووایي په پولیس ایکټ 2017
د په 45 کې هغه ګورنمنټ منصبدار یعنی سرکاري ملازمین چې کوم دي هغوی د خپل فرایض د انجام دهۍ دپاره پولیس او مدد طلب کولی شي چې مدد ورنکړي شي بیا به د خپل افسرانو په ذریعه باندې ډي پي او صاحب په نوټس کې راولي ډي پي او صاحب فرض کړو مدد ورنکړو بیا به د ضلع ناظم په ذریعه باندې ضلع ناظم به مطلع کړي شي د هغه په ترو باندې به مدد اخیستلی شي د په 77 کې سزای او تحقیقاتو دا خبره وه چې پولیس د کوتاهۍ په وجه باندې یا د سره غفلت په وجه باندې پولیسو دا کمې سزاګانې ورکولی کیدی شي د سروس په دورانو نو دا د په 77 کې بیا پکې بله خبره مونږ دا وکړه چې دا کم 2 سیکشنې نن مونږ په پولیس ایکټ 2017 کې وې دا 2 سیکشنې د پولیسو آرډر 2002 په د 34 کې او د په 113 کې هم دا ذکر شوي دي په د 34 کې هم دا دی چې ګورنمنټ منصبدارو په پولیس کی مدد او په دپا آرټیکل 113 په دې کې هم د سزا او د تحقیقاتو ذکر دی دا نننی ویډیو و زمونږ کوم چې مونږ د پولیس ایکټ 2017 2 دفعاتو وې کوم چې د پولیس آرډر 2002 هم حصه ده دې نه مخکې به انشاءالله په دې کې کوم دفعات پاتې دي هغه به مو وایو انشاءالله تعالی بله ویډیو کې به تاسو سره میلاویږم انشاءالله دا پورې ماله اجازت راکړئ د الله په امان